الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد دی او د سرکي اوسېدونکی یم او دا سټرابري موږ تقریبا د 92-94 نه کرو. دې کال هم دا لږ جدید فارمنګ باندې کرله، ملچ ورته اچولی لکه پلاسټک والا ده او دا 2 ایکړه ځمکه تاسو ته ښکاري. نو ډېر ښه پیداواري فصل دی او ډېر ښه زموږ د دې علاقې تقدیر دی بدل کړی دی. اوس د بده مرغه د کرونې وایرس د وجې چې ده نو د دې ویلیو هېڅ پاتې نه شوه. یو خو حکومت چې دی لاکډاون وکړو او زموږ دا منډۍ هم پکې دغه شوې وه، بند شوې وه چې د کرونا خطره ده. نو د هغې په وجه موږ په خپله دا به په 200 کیلو خرڅو، راغې एकदम 50-60 روپۍ فی کیلو. نو ډېر زیات نقصان وشو. لاول لکه موږ اکثر دا خبره کوو چې دهشتګردي هم راغلی ده په دې ملک، خو د هغې نه زمیندار دومره متاثره شوی نه دی چې څومره تاوان د کرونې د وجو شو. یاره جي موږ خو غواړو چې حکومت دې اړخ ته پوره پاملرنه وکړي، ولې دا زموږ د معاشي یو زندګي ده. دا زموږ لکه زموږ د زندګۍ دارومدار په دې زراعت باندې او خاص کر زموږ د لیکلو خو چې دی دا 70 نه چې 90% په زراعت باندې دارومدار دی. او موږ لکه وایو چې حکومت موږ سره هیلپ وکړي، خو بدقسمتي ده چې حکومت اوسه پورې هېڅ هیلپ دې باره کې نه دی کړی. نه څه ویلیو ایډیشن شوی، نه د فصل انشورنس شوی، نه دا چې زمیندار سره څه هیلپ شوی، نه څه پرې هوره، نه څه پرې بوزغلۍ چې څوم دي هم د زمیندار په خپل سر دی او په خپل سر به تاوان وي او ګټه وي. یاره جي زه خو وایم لکه دا حقیقت د دا چا نه پټه نه ده. څوک د حکومت د راشي د تحقیقات دی وکړي چې دا څومره غریبي ده د خلکو، او چا وله غوا خرڅه کړې، چا وله میخه خرڅه کړې، چا وله کالي خرڅ کړي دي چې زما دا ژوند لږ ښه شي، زه پیسې وګټم، دا سټرابري وکرم. خو هغه چې دی هغې ډېر زیات نقصان وکړو. حکومت دا اړخ هېڅ هیلپ نشته، هېڅ پیکیج نشته، حالانکه غریب نور هم تباه کېدو واله دی او زمیندار خو بالکل تباه دی.